ومن عمل للآخرة كفاه الله مؤنة دنياه. چاچی عمل د آخرت تفاره کو الله پاک بده د دنیا د مشقتونو نخلاص کی. د آخرت لکار کوا، د آخرت په غرض باندې کار کوا، ته ګوره چې الله تعالی رزق څنګه درک، الله تعالی عزت څنګه درک. خلق خو په رزق او په عزت پسې لیونی دی او سملانی دی چې عزت راته میلاو شي، خلق راته فاسي او خلق راته سلامای کوي او په خېټه باندې موړې مو په جامه باندې فټې م. دې خبرې سوچ کوي. ته آخرت واخله چې الله له دا ټول هر څه درکوي او کې نه درکوي. د بلال سره هېڅ هم نه و، بلال رضی الله عنه هېڅ هم ورسره نه و، آخرت ورسره و، آخرت ورسره و. د بلال نوم نن هم موږ په عزت باندې یاد چې غریب عمار او د یاسر رضی الله تعالی عنهما هغوی سره هېڅ هم نه و. الله ورله څومره عزت ورکړ، نن یې موږ نوم په عزت باندې یادوو. ځکه دا عزت الله سره دی. الله قرآن کې فرمایلی من کان یرید العزة فإن العزة لله جميعا. جزاک الله. هغه څوک چې څوک عزت غواړي، د عزت اراده ده، الله فرمایي الله سره ټول عزتونه دي. ټول عزتونه الله په لاس کې دي. دا د مخلوق سره چې موږ عزت ګورو که نه، خلک په دې ډېر زیات خوشحالېږي، دا ورته عزت ښکاري. یار وزیر اعظم صاحب سره ناست وم کرسۍ په کرسۍ باندې، وزیر اعظم صاحب، جرنیل صاحب، کرنیل صاحب او بل صاحب او بل صاحب، هغې سره مې ګوره لاس میلاو کړه. دا دې ته خلک عزت وایي. دا عزت نه دی. عزت هغه دی چې ستا تعلق الله سره راشي، ته عزتمن شو. بیا به دغه خلک به بیا تا سره عزت ګوري، دغه خلک به بیا تا له راځي. ځکه اسلام کې عزت دی، ایمان کې عزت دی، تقوا کې عزت دی. تقوا ځان کې پیدا کو او تقوا د الله د محارمونه، د الله د حرامونه ځان ساتلو ته وایي. بیا به موږ او ستاسو چې کومه عبادت هم کوو، هغه عبادت کې به مزه وي، هغې کې به یو خوږوالی، هغې کې به یو خوند، ایمان کې به هم قوت چې دغه ني او په حرامو نه ودرېږو او د شپې تهجد کوو. نو بیا دا دی د دغه تهجدو به څه اثر ني، د دغه دعاګانو به څه اثر ني، د دغه ذکر او د تسبو به بیا څه اثر ني. ځکه ځان بدلول دي، خپل زړه بدلول دي او په دې طریقه باندې چې تقوا اختیار کړو.